السلام علیکم ملګرو. نواز شریف جی د پښتنو حواله سره یو ډیر بکواس بیان جاری کړی دی جی. پښتنو له خپل بیان کې ویلي چې دا پښتانه چې کوم دی بے وقوفه دي او پښتانه ډیر زر بے وقوفه جوړیږي. هم دا یو سوال ویلي دي پس خبره باندې ویلي پاغه باندې هم ډیسکشن کو. بل د پښتنو د پاکستان د پاره څه خدمات دي د پاکستان په ازادۍ کې پاغه باندې هم لګ ډیر ډیسکشن کو. ځکه نواز شریف چې کوم دی د عمران خان په بغوس کې تاسو معلومه ده کې پی کې تقریبا د عمران خان سپورټران ډیر دي. په کې پی کې په 2013 کې ټول نړمبه د عمران خان حکومت په کې پی کې باندې راغلو. هغه نه پس بیا په سنټر باندې د عمران خان حکومت راو ټول نه پیله د کې پی کې عوامو عمران خان اوچت کړو. نو کې دې شو په دې وجه نواز شریف چې کوم دی د پښتنو حواله سره دا بکواس کړي چې دا بے وقوفه دی او دا ډیر په اسانه باندې بے وقوف جوړیږي. د مسافرو حواله سره هم څه بکواس کړي. ورسیز چې کوم مسافر دي دا غي حواله سره هم بکواس کړي دي چونکه څومره هم زموږ اردو جرنالست دي ایله پکارو چې په دې خبرو باندې نواز شریف له سافټویر اپډیټ کړي وي. ځکه د پښتنو چې څومره سرویسز دي یا د پښتنو چې څومره خدمات دي د پاکستان په ازادۍ کې یا رومنه چې کوم جنگي عظیم یا دویم جنگي عظیم یا دریم جنگي عظیم رومنه جنگي عظیم چې کوم هغه کې زموږ د کلی چې د کم کلی نه تعلق لرم ډیسټریکټ نوشهره پیریپای کلی زموږ د کلی 80 ځوانان چې کوم دی په رومني جنگي عظیم کې ای سېشتري وچای کې سلور ځوانان چې کوم دي اپا کې شهیدان شوی هم رومني جنگي عظیم کې. دویم جنگي عظیم کې هم زموږ پښتانه جنگي دي. دریم جنگي عظیم کې هم زموږ پښتانه جنگي دي. بیا د پاکستان په ازادۍ کې پښتنو څومره قرباني ورکړې ده. نو دا د نواز شریف بے وقوف لا دی علم نشته جی. د صرف د اوټ په خاطر باندې پښتنو لا بے وقوف وي. صرف د اوټ په وجه باندې د عمران خان په سپورټ باندې د ټول پښتانه بے وقوف جوړ کړي. او د اورسیز مسافرو حواله سره خودم رغړ بکواس کړي دي چې اورسیز چې کم مسافر دی وای دی صرف پاکستان ته دفن کېدو د پار راځي. مطلب اورسیز هم عمران خان سپورټران دي کنه. نو په دې وجه ځکه دا سړی چې کم د میډیا ته خامخا ټول ورځ بناستي هم د موبایل له بناستي او د عمران خان سپورټران بګوري په میډیا باندې خو صرف د عمران خان سپورټران دي نور خو څوک نشته په میډیا باندې. نومدا سړی به ټول ورځ همدا کې د پی ټی آی سپورټران ګوري. نو ځکه د دومره بکواس بیان چې کوم دی د عمران خان حواله سره نه بلکې د پښتنو حواله سره شریک کړي دي. او بیا به د مطلب د سپورټران به بیا راځي په دې کې پی کې بوټونه وړي لکه دومره به وقوف بدل زویم چې د اټونو پر وس کې دا بکواس تجاری کوي. ته دا نه وي چې په کې پی کې به هم زما امیدواران وداړي په کې پی کې به هم زما څه کسان به سبا به خلکو لور ډبې چې لکه مونږ لوټ راکړي او ته لګي ته پښتنو له بے وقوف وي چې دا بے وقوف دي او د ډیر زر بے وقوف جوړیږي. نو ډیر افسوس خبره ده چې ته دومره یو غټ لیډر درې ځله ته د ملک باچا پاتې شوی دا دریم څلورم ځل چې دا په ځل وکړي کچري راغی حکومت کې راغی نو دا بس تاسو هم زر شي وغینه باوجود هم مونږ هم را پښتانه هم د پاکستاني سره کنه دا څه د بل ځنه خو نه دی راغلی دا هم د ستا د قوم هي سره. نو ته څنګه خپل قوم له بے وقوف وي ته څنګه عمدغه ستا امیدواران دي دلته بوټونه غواړم خلکو له دروازې ټکای چې ازمري باندې سټمپ لګوي او ته دغه خلکو له بے وقوف وي. نو یقینا بے وقوف هوتی چې دومره غلط ټایم کې ته دا سټیټمنټ جاری کې پهله خو دا سټیټمنټ تعالی په کار نه دی چې ته د پښتنو حواله سره ته پهله د پښتنو هیستوري وګوره چې پښتنو د پاکستان د پاره څه کړی دي. نو بیا غي نه پس ته دومره غټ بکواس کوله کېږي چې پښتنو څومره سرویسز پاکستان ته ورکړي چې پښتنو څومره د پاکستان په ازادۍ کې څومره پښتانه شهیدان شوي دي څومره وینې توی شوي دي دا غي هیستوري ته وګوره پهله. نو بیا ته پښتنو پسې دا بکواس کوي. نو دا څه هم اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.